سلام علیکم ټولو کورمیوال وړونو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. وړونو تاسو ته پاتې وي پرون په چرخیل مندوري او بګن په مقام باندې اهل تشیع کومه کنوایي سوي وه، هغه کې کومه اطلاع مو ته میلاو شوې وه چې د کازمي چیریټي فاونډیشن کوم سامان دی هغه یا سوی و، خو اوس الحمدلله چې کومه مو کاسب و چې چاته مو سامان ستولی و او چا په ترو د سامان لاړو هغه سمره بېتاوه شوله. هغه وویله چې سید الحمدلله چې کوم ګاډي کې مو سامان چولی و هغه خیر و خیراتو سره واپا شوی دی. د کوم کازمي چیریټي فاونډیشن سامان و چې ګلزار حسین اسټرالیا نه پیسې رستولي، خدای هغه ته اجر عظیم ورکړي، هغه ټوله مرګلي خدای خوشحاله باد لره. هغوی سامان چې کوم دی الحمدلله بالکل حفاظت سره واپس عنایت حسین ته میلاو شولو. د دغې ویډیو مقصد ما صرف اور صرف دا دی چې د کور مې کوم حالات دي، کوم مشکلات دي، زه به دغې ویډیو په ذریعه داسې وایم چې ټیک دی چې زه اوس نن خوشحال شولم چې شکر دی د مو کازمي چیریټي فاونډیشن کوم سامان و او کوم سامان مو خسته و هغو غریبانو ته، هغو بې اسرو کسانو ته الحمدلله هغه خو باد شوی دی. خو که لږ سوچ وکړو په دغې کنوایه کې دینه تیر شوي کنوایه کې د پراچینار چې څومره عوام دی هغوی ته کومه ډول مشکلات، کومه ډول تکلیفات او کومه ډول مالی جالي نقصان یې وشولو که نه هغوی عضله بچوک ورکوي. اوس دا پکار دی مو یو سوچ وکړو، فکر وکړو چې د پراچینار د امن و امان چوک خرپوي، د پراچینار کې د مشکلاتو چوک جوړوي. که لږ سوچ فکر مو ونه کړلو که نه نو دا خو د کومې ویډیوانې مو کسو یا کوم د یو بل ته پیغامې مو کسو، دا جنګ خو زه خو داسې وایم چې دا به تلي عمر جاري وي، دې حل کولې کوشش د نه کېږي. که څوک د حل کولې کوشش کوي خو هغوی نه د مونږ نه پوهېږو چې د تاسې کومه ډل مثال دا مسله د حل کوئ چې دفعه 144 لګېدلي، آرمي موجود، پولیس موجود، اورال ټوله فورسز موجود، هغوی په موجودګۍ کې دوره د اهل تشیع دوره غوټه کنوایي څي هغه بیا هغوی کې ګاډي سي دي، سامانونه سي دي، جاني مالي نقصان کېږي. نو خدای د کور مې باندې رحم وکړي. صرف دوره به وایو چې څومره د قوم مشران دي هغوی ته ریکویسټ کوو، د ایزا د کور مې یو ځوان دا ریکویسټ ورته کوو چې خدای دپاره پلیز د کور مې باندې رحم وکړئ، یو ښه سوچ یو ښه فکر سره پاڅېږئ. که چیرې نو تاسې ښه سوچ فکر ونه کړو که نه نو د ایمو څه کومه د ځوانانو کومه د صبر پیمانه هغه ختم شوله. خدای د ما وکړي، خدای د ما وکړي چې مزید نوره نقصانونه اوچات کو، مزید نوره کور مې کې د شیعه او سني بېګناه وینه تاله شي. او دې کې همیشه دپاره که هغه اهل تشیع دي که هغه اهل سنت دي، هغه کسان د مړ کېږي چې هغه بېګناه دي، چې څوک د قصور کوي، چې څوک قصوروار دي، چې څوک جرمدار دي، چې څوک دغو کیسو کې ملوث دي، هغه هر یو کس خوشحال سر دی، زنده سر دی. که مړ شولو غریب سړی مړ شو، که کونډه شوه غریبه خور کونډه شوه، که کونډه شوه غریبه مور کونډه شوه، که مثال نقصان وشو د غریب سړي وشولو. اوسه پورې زه خو داسې وایم چې د امیر سړي هېڅ قسم کا نقصان نه دی شوی. دغه خبرې ته پلیز څوک واور نه کړي چې همیشه دپاره هر یو کس د امیر خبره کوي. د امیر خبره دې واجې نه کوو که نه څه پکار دی امیر ته خدای هر یو سورس ور کړی وي، هر یوه خبرې لګېږي، پکار دی یو داسې اقدام جوړ کړي چې هغه اقدام واجې نه پراچینار کې بس امن قایم شي، پراچینار کې خوشحالي راشي. د کوم وخته به پورې به مو تاسې یو بل مړ کوو، د کوم وخته پورې به مو تاسې یو بل نه بدلې خلو. که د بدلې خستل هغې که نه اوس مو ویله چې قیامته پورې به دا بدله چې کومه دی خستی شي او حل به نه وي. نو رب ته به سوال وکړو چې پاکه پروردګاره د ګلزار ورور هغوی ټوله مرګلي خوشحاله باد لري، چې چایا د ګلزار به یې څه تعاون کړی وي په دغو غریبانو سامان خستلي کې. خدای تاسې د تاسې بچي هر قسم مشکلاتو نه محفوظ وساته. خدای کور مې جنسه کې همیشه دپاره امن و امان قایم کړي. نو ډېره مننه وړونو، خوشحاله باد اوسئ. مو سید نجیب طرف کې اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.